كما أمر ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر إدغاما لمن جهل لا يخلق نبي ولا رسول بعده ولا أمة بعد أمته لا أمة بعد أمته ولا شريعة بعد شريعته ولا كتاب بعد كتابه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه الذين هم خلاصة العرب الأرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء وهم كالنجوم في السماء للاهتداء والاقتداء وهم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله مولانا العظيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد دیر لوی دو شکری خبر دا الحمدللہ سکل بیام و تاسو اللہ جل جلالہ بدی مرکز عظیم دو قرآن و دو سنت کی بدی دینی اصلاحی و تربیتی اجتماع کی بیارا جمع کرو ای سعادت بزوری بازو استطان بخشد خدای بخشندہ دا سعادت و نیکبختی جی اجدام انسان دا حاصلیگی دا دا موحدین و تعلق و دا موحدین و سرا واسطہ و رابطہ و دی و مجالس اللہ جل جلالہ چی بچا دا مہربانی و نکلی نبل سوک دی مہربانی کول والا اغنشتا تاریخ گواد اعظام و ہمیشہ دا پارا زمان اساتذ کرام و زمان شیوخو هاغی دخبل جن لمحات اوقات و ساعات دا قرآن و دا سنت دا خدمت دا پارا و دا دی ملک خداداد پاکستان دا سالمیت دا پارا آغی صرف کری دی اللہ جل جلالہ دی دا باغ دا شان سمسور و تر و تازو ساتی او اس دی باکم مالیاران دی اللہ جل جلالہ دی دا غیب عمرون کی برکت واچی دا حجت الوداع پا مقبان دی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام دا جکل خطاب کاؤ دا اللہ حبیبی و خبر پائی کی دا اکلا جی گور صحابہ کرام یاد ساتی خضو عنی مناسککم صحابہ کرام زمانہ گر افعال دی دین زدکی خصوصا افعال دا حد زمانہ زدکی آئندہ کال کی شاہد چی تازی بئی خو گر زمانہ دا خبر پا صحابہ کرام بانی دیر اگران ہو لگی دا چیدہ اللہ حبیب بم گری دا دنیا نو رخصتی گی کل چیدہ اللہ حبیب واپس مدینی منوری تراغے لگی ورزی بات بیاد اللہ حبیب دا دی دنیا نو رحلت کو کاغا وفات شوا دیار لسیاتر لسوزی دا اللہ حبیب ٹوٹل بیماری کریوا یہ وقت جکل دا اللہ حبیب وفات پات شخپل یو غلام اغید زان سنوال گئے کو شپد نیمی ناوڑی دلیو دا اللہ حبیب جنت البقی و مقبرد آغی تهوتو مقبری والا باند سلام واسا والسلام علیکم یا اہل القبور بقی والا پتاس باند سلام وی تاسو دا دنیا نو رخصت شوی
او دا ښه کار سوی چې تاسو د دنیا نه تللي ځکه د زمان وروسته ډېرې زیاتې فتنې به وي او هغوی ته بشارت په دې باندې ورکړو که الله خوښوي نو زوم تاسو پسې راتلونکی یمه کله چې د الله حبیب مرض وفات باندې بیمار و تکلیف ورته ډېر زیات فاطمه الزهرا رضی الله تعالی عنها هغې سر ته ناسته وه د الله حبیب باندې حالات د ځنکدن شروع نبی علیه السلام ته ډېر زیات تکلیف و فاطمه رضی الله تعالی عنها د الله حبیب ته وایي واکرب ابتا ای زما بدات ای زما د بابا جان تکلیفه ډېر زیات تکلیف در باندې دی نبی علیہ السلام سترګې مبارکې را بره کړې او فاطمې رضی الله تعالی عنها ته وایي ای زما بچی لیس علی ابیک کرب بعد اليوم د نن ورځې نه بعد به ستا په پلار باندې تکلیفونه نه تکالیف هغه ختم شو د نن نه بعد ټوله زندګي د خوشحالو د ارام او د راحت ده زما هم دغه زندګي وه چې کوم د نبوت ډیوټي وه هغه زندگی زما سخته و بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام د دنیا نه چې کله رحلت وکړو فاطمه رضی الله تعالی عنها هغه اشعار ویلي یا ابتاه اجاب ربا دعاه یا ابتاه الى جنت الفردوس مأواه ای زما بابا جی زما رب تعالی دعوت درکو تا د خپل رب دعوت هغه قبول کو تر دنیا نه لاړی ای زما بابا جی الى جنت الفردوس مأواه جنت الفردوس هغه ستا ټکانه ده دې کې شک نشته چې جنت الفردوس ته به ځې یا ابتاه الى جبریل نناه ای زما بابا جی جبریل امین به چې وحی راوړل هغه منظر موږ لیدل د هغې نه موږ محرومه شو هغه د جبریل امین وحی ته موږ تعزیت پیش کوو کله چې د الله حبیب خاورو کې دفن کړه انس رضی الله تعالی عنہ وایي زه لاره کې راتلم د نبی علیہ السلام بچی رانه تپوس وکړو فاطمې چې ای انسه اطابت انفسکم ان تعضوا علی رسول الله صلی الله علیه وسلم فی التراب اے انس زما بابا جی وغت واړو جهانونو سردار امام الملائکه امام الانبیاء نرم و نازک بدن والا تاسو خاورو کې دفن کو تاسو دی واپس شوي زما پلارم خاورو کې پرېښودو تاسو ته رالی مشران اساتذه کرام هغوی د دې دنیا نه رحلت کړی دی خو هغوی چې کوم مشن او منشور او دعوت به موږ ته پرېښی دی موږ او تاسو ټول د زړه نه د هغې شکرګزار یو د وخت د اختصار په بنا باندې زه د یوې خبرې عرض کول غواړم هغه دا چې زما والد محترم باباجي د دې مرکز سره ډېر د وفادارۍ د محبت وخت تېر کړی و چې هغه زموږ او ستاسو ټولو دپاره یو واضح نمونه وه او د دې قاید محترم په قیادت کې هغې وخت تېر کړی و ځان بې کارکوني صاحبه و قاید محترم د هغې شاګرد و په هغې به د قاید او د امیر په نظر باندې کتل او دا به خپل قاید منو چې او دا زما قاید دی خو که یو طرف د بادشاه صاحب رحمه الله د وفادارۍ وخت تېر کړی دی نو د شیخ القرآن رحمه الله هغه جوان مرده شجاع بهادر بچي هغه هم په غیرت او جرأت کې په محبت کې چې کوم دی نو هغه اوس نه دي پاتې شوي په هره موقع باندې باباجي له د پلار په شان مقام ورکړی چې دا زموږ د پلار په ځای دی کله چې والد محترم بادشاه صاحب رحمه الله بیمار شو 2005 کې د هغې د سترګې اپریشن و ډېره زیاته په لکونو خرچه زموږ شوې وه هغه خرچه ټوله قاید محترم او پرزند پاکستان جناب میجر محمد عامر هغې هغه خرچې برداشت کړي هغه ټول خدمات هغې وکړل 2010 کې چې کله بابا بیمار شو ډېر زیات تکلیف ورته او کله چې هغې کور ته راتلل د دغې محبت اثراتو چې د باباجي جنازه هم د بنفل نه وتې وه په آخري راتله کې چې کله هغې راتلل نو قاید محترم او اما ام یمان او ورسره یمان رحمه الله مرحوم دا درې واړه ورسره و بابا یې کور ته راوستو پېښور کې مونږ پاتې کېدلو کله چې ورسره اما ام یمان او قاید محترم شیخ صاحب مدظ الله العالی هغوی ورسره و بابا یې کور ته راوسته دې منظر څه ډېر زیات عجیب د مینې د محبت یو ثبوت ورکاوه د قاید محترم دغه احسانات دا د شیخ العز صاحب رحمه الله صلبي او حقیقي اولاد سره هم دا نشي راولی قاید محترم هغه زمونږ پلار دی موږ د هغه بچي روحاني په هره موقع باندې هغوی چې زمونږ والد صاحب له کوم محبت ورکړی دی انشاءالله العزیز موږ هم دغه شان د وفادارۍ
او د مینې او د محبت او د سمع او د طاعت ژوند تېرو د قائد محترم په حکم باندې د هغې په حکم د دې یو څو خبرو راته هغې حکم کړی و چې داسې تاسو کې بیان وکړئ. بیا مولانا شمس العلي صاحب ګورې د بیان حق مې نه و، داسې د مشرانو دی خو هغه مقوله ده وایي کبرني موت الکبرا، د مشران مرګونه چې کوم دی نو کشران هغه مشران جوړ کړي دور داسې د غټې ذمه دارۍ ځای دی. خو انشاءالله د دې مرکز عظیم سره الله دې زمونږ دا تړون او ربط او تعلق همیشه دپاره دغه سان قایم و دایم ولري او الله جل جلاله دې موږ د دې قافلې نه نه جدا کوي. په دې ښه خبرو دې الله د عمل کولو توفیق راکړي. و آخر دعوانا الحمدلله رب